روجې پسې د شوال میاشت را روانه دا د علم میاشت دا د حفظ د داخلو میاشت دنیا خلق د اوس نه ورسره فکر دی ولی صرف زما بچی ته به داخله میلو شي زما بچی به مدرسې ته درشي زما بچی به داخل کوي زما بچی به مدرسه کې پرې او بالکل موږ مدرسې جوړې کړي ستاسو بچو بایزید بوستابی رحمت الله علیه علم لتو مور ورته وی مورې بچیا علم لبزي خو الا برازي چې علم مکمل کړي مخکې به نه راځي ښه بچیا الا برازي بچیا چې علم مکمل کړي اسې به کور ته نه راځي اور بچی ته وی بچیا الا برازي چې علم دې مور ته دا پته و چې دې برازي نو زه به ژوندی یم وی ای به که مړه شومه تله عالم نه وي چې میدان محشر کې ودرېږم د علماو صف وسي هلته به خپل بچی بایزید سي چې د علماو صف کې به زما بچی ولاړي ما علم له لېږلی بیا نیمه کې زه وفات شوی یم زه نن خپل عالم بچی سي داسې بیل دی بچی ته وایي بچیا علم له به ځې خو اله به راځي چې ګوره علم مکمل کړي بچي ورته وایي بلکل ټیک دی لاړو بایزید د کوره ووتو علم له لاړ مورې دا د چا بچی و ښه دا هم د موره پیدا و پلار یې مړو کور کې مور ده او مور ورته وایي اله به راځي چې علم وکړي بایزید لاړ علم له 12 کاله کې علم وکړو او 12 کاله پس خپله استاذ خپله پګړۍ ورکړله او 12 کاله پس راغی د خپلې مور مخې بس 12 کاله مور خپل بچی نه ولیدلی چې راغی بایزید بوستامي رحمت الله علیه ته شوی و میندو بچي علماو ته حواله کوي ناراضه د بچي موږ ته حواله کوي موږ بچو ته ډېرې سمې ښوونې کوو ستا بچی چې ما له راشي مدرسې ته راته وي مولي صاحب پلار مې چرسي دی پلار مې چرسي دی چرسي ورته بس یو ځل پوره وکړه په اپله نور مه ځه نه که نه وایي چرسي دی زه ورته وایم بچیا که چرسي دی نو د الله سره چرسي دی تا دپاره ولی دی ته به چرسي نوم نه وایې ښه بچیا دا نوم به مدرسه کې چې وانه ورم بیا پلاره زه د چرسي د ولی جوړوم میندو پلاره نو مونږ وپېژنې مونږ وپېژنې قسم په الله د خدای په ذات مې دې قسم زمونږ زړه کې علاوه بل لا دی چې زمونږ وایو چې ستاسو دې بچو ته دا پګړۍ په سر ستا بچې د په دې ځای کې ستا بچې په دې ځای کې ستا بچې په منبر ودرو دقه مقصد دی قسم دی چې دا ځای ستاسو بچو ته پرېږدي زه هم زه به ورته ناست یم او ستا بچې به ولاړې مورې ستا بچي نه عالم جوړو زه لار کې کس ودرولم ودرېږه زه ورته ودرېدم شیشه مې ورته د موټر کته ما ته وي ستا دا پګړۍ به ښکلو ښکلې کړه مې دا ولې بې ما ته مې مور وې چې که دا مولي صاحب دې ولید که نه هله به یې پرېږدې چې پګړۍ ونه ښکلو کړي ما 100 پیرې خو یې ښکله کړه څه خبره نشته اخو لاړو خو مې زمونږ د ړه نه خبر یې مورې ته بچي ته وایي د مولي صاحب پګړۍ ښکل کړه پلاره ته بچي ته وایي د مولي صاحب پګړۍ ښکل کړه زه هم پلاره زما داسې سود نه کېږي 100 پیرې دې ښکل کړي زه هم پلاره دقه بچې ما له راولېږه زه به ورته حفظ شروع کړم 3-4 کاله کې به حافظ شي او پلاره تا به راوغواړم مورې ته به کور کې انتظار کوي تا درته ویلي د مولي صاحب پګړۍ ښکل کړه پلاره او میندو چې حفظ وکړي دا پګړۍ به راوالو او ستا بچي له به یې په سر کېږدم چې ستا د مور دا پګړۍ خوښه وه د پلار دې دا پګړۍ خوښه وه سره د دې پګړۍ زم دا پګړۍ دې شو او دا حافظ بچی دې شو ته پګړۍ ښکلول وایې زه سره د پګړۍ حافظ بچی ده ته پګړۍ ښکلول وایې زه د پګړۍ سره عالم بچی ده مونږ علما وپېژنئ که نه مونږ وپېژنئ ښه مونږ سره لږ نږدې وګرځه که نه مونږ معلوم که که دې راپکې د دنیا لالچ وموند مه راکوه بچې که دې د دنیا لالچیانو منتخواله مې مه راځه کې به د دنیا لالچ ونه دا باسې تا ته څنګه ښکارو څنګه به درته ښکارو ته به راته په څه نظر ګورې په څه نظر څوک به وایي بلډینګونه یې جوړ کړل څوک به څه وایي او څوک به څه زه خیر دی یو ورځ به د جنازې اعلان وشي را به شي جنازه به وکړي بیا به ګرځې
به چې هغه بلډینګ چې جوړ کړی و هغه کوم ځای بلډینګ خلک په دې یوې ښکلې مدرسې ته بوځي به چې یو بلډینګ نه بیا به ته وایې بل نو بلې مدرسې ته به دې بوځي بیا به دې بلې ته بوځي ته به ورته نه هغه ده چې پکې ځان له هغه ذاتي بلډینګ جوړ کړی و هغه کوم ځای دی په آخر کې به دې د خاورو یو بیټک له بوځي چې په باران کې به راساسي وي چې دا د مولي صاحب هغه بلډینګ ده مونږ به وپېژنئ خو وخت به دا نه ښه امام احمد بن حنبل خلقو ته وی په حق یم ما به وپېژنئ خلق وی نه نه ته په ناحق یې زه چې مړ شمه نو فیصله به وکړي زما جنازه به هله کوئ چې اول زما د حقانیت اعلان وشي زما جنازه باسې نه کوي چې حق هم راته ونه وي زما په جنازه به نه ودرېږئ وبه یې وینئ چې کله مړ شم زما حقانیت به ووینئ چې کله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وفات شو جنازه یې داسې په روډ تېره شوله خلکو داسې ولیدل دا جنازه د چا ده دا د امام احمد بن حنبل چې غیر مسلمو څنګه ولیدله جنازه ملا علی قاری رحمت الله علیه لیکلي دي وایي 100,000 غیر مسلمو ایمان جنازه یې هله کېده چې 20,000 غیر مسلمو ایمان علما به وپېژنئ مونږ هم بچي په دې منبر ودرو مونږ هم بچي په دې مسله ودرو هېڅ لالچ نشته ومې ګوره که د لالچ راکې امن تو مه راکوه لالچ راکې نشته دنیاوي لالچ به راکې اونم